ګوره ځوانانو، زه په دې شته ساعت کې په یو داسې ځای کې موجود یم، زما نه ګیر چاپېره بلډینګان دي او زما په خیال د دې یو بلډینګ کم سے کم قیمت په تقریبا 50 کروڑ روپۍ وي. نو دې خبرې مطلب دا دی چې زه په دې شته ساعت کې تقریبا د 50 کروڑ روپو ترمنځ ګرځم، موجود یم او ژوند کوم. نو سوال دا دی چې یاره پیسه شته، په دې کې هیڅ قسم شک نشته، ولې چې دا بلډینګ هم د چا دی که نه، د دې خو به هم څوک مالکي. نو اوس سوال دا نه دی چې په دنیا کې پیسه اگزیسټ کوي، په دنیا کې پیسه موجوده شته او که نه، خو سوال دا دی چې دې پیسې ته به تاسو څنګه اکسس حاصلوئ، دې پیسې ته به تاسو څنګه رسایي حاصلوئ. نو که دې پیسې ته تاسو رسایي حاصلوئ، نو د هغې لپاره به تاسو یو شی چینج کوئ او هغه دی ستاسو مایند. بغیر د دې چې تاسو دا سوچ شروع کړئ چې یاره پیسه ګټل ګران دي، اپارچونټي نشتی، یاره بهانې تلاش کړئ. که تاسو سوچ وکړئ نو که چېرې یو دوست درته ووایي چې راځئ نن څه پالټي مالټي کوو، نو په 2 منټو کې به ستاسو په جیب کې به زرګونه روپۍ راشي، ګډ بالال کې بیزه به د خپې نه ونیسئ، ونې ته به ځړنده کړئ، څرمن به ترې وباسئ، ډرکۍ به بسې وکړئ، سپریټ به بسې وڅښئ. خو که چېرې دقه 2,000 روپۍ چېرته په یو کورس کې یا چېرته مخ په وړاندې په تلو ستاسو په کار رالې، نو بیا تاسو بانې کوئ تاسو سره نه د سره بیا ټیم. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې په دې دنیا کې دومره پیسه موجوده ده چې تاسو سوچ هم نشئ کولی، خو دې پیسې ته به تاسو څنګه رسایي حاصلوئ، هغه څه طریقه کار دی چې د دې پیسې هغه بانډینګ تاسو مات کړئ او تاسو په دې کې ورننوځئ. نن چې څنګه دنیا مخ په وړاندې روانه ده، نو زموږ په دې وجود کې داسې یو سیسټم او داسې یو سافټویر موجود دی چې هغه نه وده کېږي، نه ستړی کېږي او نه تا ته انکار کوي. هغه دی زمونږ لاشعور. زمونږ په دې دماغو کې داسې یو حصه ده چې هغه ستا یاداشت او هغه ستا موټیویشن سټور کوي. ځکه چې تاسو به همیشه خیال کړئ چې په څه کلونو مخکې موږ چېرته یو گاډی لیدلی او دغې گاډي هغه نمبر پلیټ نمبر موږ ته لا تر اوسه پورې یاد دي، یا څه نوره داسې څه واقعه شوي منفي یا پازیټیو الله تر اوسه موږ ته یاد دی. نو دا معلومات چې دي دا ستاسو په لاشعور کې سټور کېږي. اوس دا لاشعور څه شی دی؟ دا یو داسې ډاټا ده، یو داسې برین یو حصه ده چې دې ته ته کومه ډاټا فراهم کړي د ستا لپاره سټور کړي او د ستا په وجود کې هغه تبدیلیانې راولي. نو پرون مې اورېدلی دي چې سوالکانو نمبر یې اخیستی دي. نو ګورئ ګلونو، دا نمبر ستاسو یو ځای په کار نه راځي، البته تاسو چې نن کم عادتونه، کم هیبټس او کم ایکسپیرینس زده کوئ، دا به همیشه تاسو په مستقبل کې په کار راځي. نو همیشه د وده کېدو نه مخکې خپل دغې لاشعور ته څه نه څه ډاټا فیډ کا چې یاره زه په دنیا کې مالداره جوړېدل غواړم، په دنیا کې مخ په وړاندې تلل غواړم، په مستقبل کې دا کار کول غواړم. هر ځای د دې خبرو پریکټس کوه، دې دماغ ته د دروغو ډاټا ومنډه چې او زه مالدار یم. دی به په تا کې هغه کوالټیانې او هغه عادتونه به په تا کې پیدا کوي. او کله چې ستا په سب کانشیس کې یا ستا په لاشعور کې دا ډاټا موجودي، نو دا په زرګونو او په کروڑونو زرو روپۍ چې ډېر چاپېره پرتې دي، د دې اربونو روپو دا بانډینګ ماتول او دې ته رسایي حاصلول دا ستا لپاره ګران کار نه دی. خو ته اوس ولې نشي کولی؟ ځکه چې ستا په لاشعور کې هغه اویرنس نشته، ستا په لاشعور کې هغه خوبونه نشته، ستا په لاشعور کې هغه موټیویشن نشته. او کله چې ته خپل لاشعور ته، خپل سب کانسینس ته دا ډاټا فیډ کې، دی بیا تاله لارې راوباسي. دا دماغ دا ډېر کوټلی سافټویر دی الله تعالی، دی بیا تاله دا بانډینګونه ماتوي
او دې تا په هر هغه ناممکنه سوړه دې تا ورننه باسي. نو الله تعالی دې ستا په کوښښونو کې برکت واچوي او تا دې الله تعالی په خپلو کوښښونو کې کامیاب کړي او زموږ دعاګانې سره دي. ګله حوصله مه بایله، قدم والا، سټیپ والا، دا ورځ ده او دا ورځ به بیا میلاو نشي.